دا حالات اذا فوائد هم دي او نقصانات هم شته دي کیفیتو کې یو کیفیت د قبض او بسط کله چې سړی د خپل نفس اصلاح شروع کړي خپل ځان باندې غور شروع کړي چې ما کې فنکه بیماری ده غصه ده غیبت ده حسد ده تکبر ده بغض ده دې بیماری لري کولو کوشش شروع کړي نو اصلاح کو دوران کې دته یو قسم خوشحالي او فان محسوسېږي دې حالت ته حالت بسط ویل شي سړی د خپل ځان اصلاح کوي انسان ته خوان ورکوي بیا سړی چې 50 ځله ذکر په ځای مثل ځله ذکر وکړي 15 منټه مراقبه په ځای ملاس منټه مراقبه دې حالت وا پیدا هم شته او څه نقصانات هم شته پیدا ده چې انسان ته د خپل مقصد حاصلولو کې اسنوي شوق انسان ته خوان ورکوي نو خپل نفس اصلاح کو سلسله کې د اسنوي دا غاټه پیدا ده چې بسط حالت یو نقصان دا چې کله سړی نفس پرست جوړ شي خواهش پرست جوړ شي د سړی هر ځای کې خوان پسې ساري چې ما د ذکر کې خوان دو اوس کله کې ذکر کې خوان نه ونه به ذکر نه ما د مراقبه کې خوان دو چې کله خوان نه وي نو به مراقبه کوي دا یو نقصان دی بسط حالت هغه د حالت خپل حال نه مغلوب کېدل سړی مغلوب الحال شي نو د انسان د خپل مقصد نه غافل شي په افراط کې مبتلا شي دا ډېر سنگین او ډېر غټ نقصان ده عام طور باندې خلک دنه غافل وي مثلا یو سړی هغه د خپل نفس اصلاح لپاره د ذکر او طریقه به تور علاج منتخب کړي لکه صوفیا مختلف قسم من زرګونه خلکو ته شي دا طریقې سره په ځړ باندې ضرب وای دا سره دا به تور علاج اوس چې کوم سړی ته ذکر کولو د طریقې خوان دی وجنه د سړی نه خپل مقصد کله خطا شي هغه دې اهتمام کوي چې زه په ځړ باندې سل ځلې ضربونه وای وای ضرب چې کومه फायदा ده ضرب چې کوم شي دی پاره دا علاج کوم بیماری لري کول د پاره وغه طرف ته سوچي الله رب العالمین محبت حاصلول د پاره د ذکر نو زړه کې الله محبت نه پیدا کوي زړه هغه د دنیا محبت نه ډاک وای د ضربونو لګول زیات اهتمام کوي دا د مقصد نه غفلت یو سړی هغه نفلی المنز نفل صدقه ثواب د پاره کوي خو کله د نفلی المنز کې نفلی صدقه کې خوان دومره محسوس شي چې ثواب په ځای کله دا د ګونې ګټه مرتکب شي نفل المنز کوي خو د نفل د وجنه کېدنه یو فرض پته کې وروي هغه فرض کول سره نه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د وشدرا یا امیر المؤمنین لما خوان ټول لري روزه ونی چې روزه ماته کې شپې وخت ټول شپه په تهجد دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خوشحال شو چې ما په پچای کې ډېر نیکوکار او پرهیزګار خلک موجود شذ لاړه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په مجلس کې موجود حضرت علی رضی الله تعالی عنہ رضی الله تعالی عنہ ویل چې ته شذ کو دا خبره باندې کوی نشي شذ و داوا راوړي خپل خوان سلام خوان دې مو حقوق نه ادا کوي ټول لري د روزانه ولي ټول شپه تهجد بیا عمر رضی الله تعالی عنہ څخه ځواب واسنو هغه ته ویل چې تاسو خپل نفس حق ده تاسو خپل شذ حق ده حقوق د خپل ټول قرآن راغلي نو نوافلو کې خوان دی وجنه کله سړی د فرایض نه خواته راشي دا افراط کې مبتلا کېدل دي حدودونه تجاوز کې مبتلا کېدل دعوت څوک نیکی خبره تر بلل دا یو وسیله ده سیدی پوره چې سړی تعلیم کرو بلې چې سړی عمل کرو بلې چې سړی په کار باندې ولګي کله انسان باندې دعوت کې خوان دومره غلیب شي چې عین دعوت چې هغه وسیله او هغه مقصد وګرځي بیا هغه دې پر سړی بولی چې هغه بلون کې بل څه کرو بلې حالانکه بلل خو دې پر وی چې هغه د مقصد دې پر اعتکاف ته سړی وبلې جهاد ته سړی وبلې تلاوت ته سړی وبلې تعلیم ته سړی وبلې دا مقصد دي چې خلک زده کړي د اصلاح وشي
خو دا بسط او خوان کله کله انسان باندې غلبه حاصل کې خپل حالت مغلوب شي هغه د مقصد او وسیلې په منځ کې تمیز نه در بلد تشریف او مقصود څه شي نو دا افراط کې مبتلا کېدل دغه رنګه د دشمن خلاف تور او چتوال دا د الله رب العالمین دین بلندای لپاره کیږي ظلم خاتمه لپاره کیږي کله چې د الله رب العالمین دین غالب شو بیا یې تور او چتوالو اجازه نشته چې خامہ خطوی کفر نصار کلم کله چې مسلمان نه ظلم ختم شو بیا هغه نه بعد بځای تور استعمال اول جایز نه نو د بسط حالت یو نقصان کله کله په افراط کې مبتلا کېدل دي کا زیات تر دیندار خلک کله کله ډېر مبتلا دي خبره لحاظ وکړه یو حالت په انسان باندې د نفس په اصلاح کې یا د دین په اعمالو کې د بس د قبض حالت دی تنګي حالت چې کله سره ذکر شروع کی زړه کې داسې تنګي راشي چې یو ځل د الله ذکر نشي کولای المنزه ته جداري غره ته خطر شي خو المنزه ته وداس نشي کولای څنګه رنګ نور کارونه دي دا حالت ته نقصانات دي څه فواید دي نقصان دا چې په دې وخت کې کله کله انسان د الله رب العالمین د احکاماتو نافرمانی مرتکب شي المنتا اغذر نه کې ظلم نه کوي زکات نه ادا کوي حج نه ادا کوي روزه نه لسته غټ نقصان په دې حالت وا फायदा هم ده کوم سړی چې د قبض او د تنګي په حالت کې د الله رب العالمین احکاماتو باندې عمل کوي د سړي کې استقامت پیدا شي دا سړی صابر او صبرناک انسان وګرځي او الله رب العالمین صبرناک سره تعاون کوي مدد کوي کوم سړی چې استقامت سره په دین باندې عمل کوي الله رب العالمین هغه باندې فرشتي نازلوي هغه باندې خاص رحم کوي نو دا ډېره غټه پیدا ده چې کوم چا په عبادتو کې ځړ نه لګي چې هغه بوجود هغه عبادت کوي هغه سړي کې استقامت او صبر پیدا کوي نو حالات دا انسان باندې مختلف درونه کله به حالات کله به بعض حالات اصل غرض او بنیادی شای او حالاتو کې د انسان الله رب العالمین احکامات باندې عمل کوي خوان دې کوي او کنه دې کوي او چې الله رب العالمین کوم حکم د بسدان یا عادي باندې عمل کوي دا د انسان د کامیابی مدار خوان د کول دا د کامیابی مدار نه ځنه خلک په دې کې چې موږ منځ کې خوان نشته لکه ایمان مس قبليږي حالانکه چې کوم منځ کې خوان نه وي کله کله هغه خوندور نډیر جوړ کوي صدقې کې انسان ته خوان نه وي نو هغه بیا کوم ځکه د ځړ نه وړي صدقه نه کوي حالانکه چې کوم ځکه تاسو نه وړي هغه د کتاب صدقه او هغه د کتاب تدویز 200 غونه ملي یو د خپل نفس خلاف مجاهده او بل صدقه خپل ثواب نو حالات تکتل نه دي پکار د خپل نفس اصلاح او الله رب العالمین حکم عمل کول صلی الله علیه و سلم محمد وعلى